انتظامیه یا د هغې ځای کې الیکټډ نمایندګان چې دي په دې باندې برید تاوي او خوشحالېږي چې موږ ګټه کارنامه وکړه خو ستاسو د غیرت صرف د غریبو خلکو لپاره دی د دغې خلکو نه چې تاسو دغه انکروچمنټ تاسو کوو په کم ټایم کې چې د هوټل جوړېدې تاسو چېرته وئ تاسو اوس راویښ شوئ او دا د سواد دغه سیند دغه سمندر دا په هر کال باندې زموږ نه 14 خلک وړي او د هغې نه پس په تاسو راژوندي کېږئ افسوس پکار دی او د سواد ضلعي انتظامیې له شرم پکار دی د کومو خلکو چې تاسو نقصان وکړو تاسو خو لاړئ وفاقي وزیر ته بې بسه شوئ واپس راغلی خپل مشندري خو واپس راوسته خو د کومو خلکو چې تاسو نقصان وکړو هغه به اوس خدا نخواسته یا به ډاکو جوړېږي یا به قاتل جوړېږي یا به غل جوړېږي د خپل کور چلولو دپاره د هغې چې د حق و حلالو کم ځایګی و هغه خو تاسو وران کړو یا په دغې هوټلو کې کارکوونکي کم خلک چې او د هغې کور چې دی د هغه به د هغې نه چلېدو خو ولې تاسو بند کړو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمنو د سواد کومه حادثه چې هغه خو وشوه او افسوس پیم خلک کی ماتم پیم کی د سواد غیرتي خلک د خپلو منتخب نمایندګانو خلاف راوتې د احتجاجونو کې خو اوس په سوشل میډیا باندې یو نوې ډرامه سټارټ شوې ده نوې ډرامه دا ده چې د سواد ضلعي انتظامیه کم چې د اوسه پورې اوده وه د کم چې د اوسه پورې احساس چې دی هغه مړ د کم چې د اوسه پورې شعور چې دی هغه مړ و ډیپټي کمشنر او د سواد ضلعي نور انتظامیه چې کوم ده هغه په حرکت کې راغلی ده او د هغې ځای کې د خلکو چې کوم کاروبارونه دي هغه یې تباه برباد کړو د غریب سړي دپاره دغه انتظامیه نره شوې ده اوس پکې لږ غیرت راغلی دی او دغه خلک دغه ځوانان تاسو په دې ویډیو کې ګورئ دا په سرو سترګو باندې جاړي چې زما د ژوند دغه یو اساسه وه دغه خو یو د کور د چولې د چلیدو یو ذریعه وه او هغه رانه د فرعون ډیپټي کمشنر سواد او د هغې ضلعي انتظامیه هغې رالاغه اوس تباه برباده کړه او زما د ژوند د تېرولو یا د کور د چلولو به څه کېږي دغه ضلعي انتظامیه کم چې د فرعونیت ښکار وه چې کله د یو وفاقي وزیر هوټل ته ورسېدله او په هغې هوټل مخې ته ولاړه وه 4 ګنټې نو بیا پکې دومره همت نه و بیا پکې دومره غیرت نه و ایماني غیرت نه و چې بیا د هغې وفاقي وزیر دغه هوټل ته یې سویلی وې یا هم دغه شانتي راګزار کړی وې زه دغې ضلعي انتظامیې نه دا تپوس کوم یا د دغې خلکو نه دا تپوس کوم کوم چې صاحب اختیار دي چې په کم ټایم کې دا هوټلې جوړېدې دغه تجاوزات چې دي دغه راګیرېدو تاسو چېرته وئ اوس تاسو عقل کار شروع کړو یا دغه وفاقي وزیر صاحب چې کوم هوټل دی هغې باندې ولې تاسو اوس نه راځي صرف د تاسو د غیرت او د نروالۍ صرف غریب سړي ته راځي د هغې نه علاوه د کومو خلکو چې تاسو نقصان وکړو تاسو خو لاړئ وفاقي وزیر ته بې بسه شوئ واپس راغلی خپل مشندري خو واپس راوسته خو د کومو خلکو چې تاسو نقصان وکړو هغه به اوس خدا نخواسته یا به ډاکو جوړېږي یا به قاتل جوړېږي یا به غل جوړېږي د خپل کور چلولو دپاره د هغې چې د حق و حلالو کم ځایګی و هغه خو تاسو وران کړو یا په دغې هوټلو کې کارکوونکي کم خلک چې او د هغې کور چې دی د هغه به د هغې نه چلېدو خو ولې تاسو بند کړو خو اوس به د هغې دپاره تاسو الټرنیټ څه لاره ورکوئ د دغې حکومت سره خو د نوکرۍ ورکولو ځانه څه لار نشته دغه حکومت خو په نوکرو ورکولو کې ځانه ناکامه شوي دي اوس به تاسو څه کوئ او که دغه بااثره شخصیات کم چې دا وي چې د دغې هوټلو سره NOC ده نو NOC که هر چا سره یي او په 2014 کې ورکړی که په 2015 کې ورکړی خو دا خو انلیګل که نه دا هوټل جوړ شوی په غلط ځای دی نو دا غلط ځای NOC څوک څنګه ورکړي نو دغه خلکو لا تاسو کور روان کو د کور د رزق هغه ذریعه چې را سهاره چې راتې تاسو واغستله اوس ډیپټي کمشنر او د هغې ځای کې انتظامیه یا د هغې ځای کې الیکټډ نمایندګان چې دي په دې باندې برید تاوي او خوشحالېږي چې موږ ګټه کارنامه وکړه خو ستاسو د غیرت صرف د غریبو خلکو لپاره دی د دغې خلکو نه چې تاسو دغه انکروچمنټ تاسو کوو په کم ټایم کې چې د هوټلې جوړېدې تاسو چېرته وئ تاسو اوس راویښ شوئ او دا د سواد دغه سیند دغه سمندر دا په هر کال باندې زموږ نه 14 خلک وړي او د هغې نه پس په تاسو راژوندي کېږئ افسوس پکار دی او د سواد ضلعي انتظامیې له شرم پکار دی